وسو واقع د بیانو شاه نورشاه کشمیری رحمه الله درس کې طالبانو په درس کې طالبانو ذهین طالبو بلا ذهینو خو هغه کې د استاد ادب نو او غاور او خپل ذهانت ته مطالعه ډیره وسیع وه نو استاد نبی تپوسونه کول دی ماره استاد به مخکې نه پرې هو داسې تپوسونه به کول علمي ځکه چې مطالعه کوله او په دې نیت به کوله شان مشا کشمیر رحمه الله منلې شوی کسو موږ ته به اساتذه وې چې لکه د پخوا د امام صاحب د زمانې د مجتهدینو قافله تلي او د هغې نه پاتې شوي هغه کې د اجتهاد صلاحیتونه لیکن بیا هم هغه حنفي او د امام صاحب تقلید یې کولو دغسې شاه ولی الله رحمه الله نو یو ځل شان ورشاه کشمیر رحمه الله نه دې طالب تپوسونه کول د اعتراض په شکل کې پرېښوی نه مخکې هغه غصه شو ورته وایي الله تم سے گدے چرائے خدای دې په تا باندې خره وسرئ وخت تیر شو سبق ختم شو بیا دوري کالم ختم شو طالبان فارغ شول خپلو علاقو ته لاړل شان ورشاه کشمیر رحمه الله هم د کشمیرو دیوبند کې او بډابیل کې مدرسو پاتې شوی هلته نه را روان دی کشمیر ته ځي هغه زمانه کې پیاده لارې ډېرې وې سمندر پورې په سورلۍ کې خلک رالو بیا پیاده تلو نو شان ورشاه کشمیر رحمه الله یو شاړ ځای دی په هغې کې پیاده روان دی کلي ته ځي یو سړی لرې نه سوری کېږي یو انسان دی او هغه سره څه خرم دی هغه خرم سري دی ورسره دی دی چې څنګه ورو نږدې کېږي نو ده ته پته نشته چې دا څوک دی خو هغه سړی دی د لرې نه وپېژنده نو هغه لارې ته رالو په لاره کې ورته ولاړ دی او چې څنګه کشمیري رحمه الله ورسېدو نو هغه سلام واچولو روغ جوړ وکړل ورته وایي چې صاحب تا خو زه ونه پېژندم خو ته ما وپېژندې کله کله موقع وخت ځای داسې وي چې په هغې کې پېژندلی قسم سړی نشي پېژندلی نو ورته وایي چې ته څوک یې وایي زه ستا هغه بدقسمته طالب یم چې تا ورته خیره کړي وه چې الله تم سے ګدې جړی وایي دا زما خري دي زه یې سره کشمیر رحم الله ورته وایي چې ما خو په دې نیت نه ویلي وایي چې تا په دې نیت ویلي و که نه ویلي ستا د خولې نه وتي الفاظو په ما لګېدلي بیا ورته وایي چې اوس راته دا ووایه چې دا څنګه ته خو ډېر ذهین او ډېر قابل وې په ټول کلاس کې تا نه زیات ذهین څوک هغه ورته وایي چې صاحب کله زه فارغ شومه ما به تا نه تپوسونه کول خو ما به خپله مطالعه خلکو ته ښوله چې ما دومره پویه ما داسې مطالعه کړې نو بیا چې کله دلته نه زه لاړم کلي ته ما ته یې واده وکړو واده چې مې وکړو نو یو څو ورځې مېلمستیا مې وه بیا راته د کور افراد مور او پلار ټولو وایي چې زه اوس کار کوه څه ګټه وایي ما وایي چې زه خو ذهین سړی ما ته به خلک ځای راکړي امام مدرس دې دپاره تدریس مې وکتو تدریس نو امامتي مې وکته امامتي نه وه ډېرې منډې مې ووالې خو هیڅ شرطه زما ځای پیدا نه شو بیا مې پیسې ګټلو وي خرچه پیدا کړه ځکه چې غریبي ده او ښځه م هم درته کړې ده خو څه کوه نو دی وایي مجبورا ما دغه سیس ته غاړه کېښوه یو دوه خره مې واغېشتل بیا هغې نه سیوا شوس اوس په دې زه مزدوري کوم او چې کله مې کار نه نو دی بیا بهر سره وم او چې کله کار وي نو بیا په دی باندې کار کوم او واښه ورته ورکوم دا ذهین انسان لیکن تقوا نه دارد الهیت نشته دغه علم سره تقوا عمل نوافل احتمام د الله بندگی عاجزی دا په منزله د ګریسو دي ګریس پرون یو ګاډی ما کتو د هغه د سر و دغه نه وي د غټې کنټینرې چې پکې ځي غټې کنټینرې څومره وي 22 ویلر وي نو هغې هغه شاته ډاله چې ده نو هغه په ګاډي باندې سوری که نه بیلی وي نو چې کوم ځای هغه په هغې باندې سورئ په هغه مخکیني د انجړ والا حصه باندې نو هغې د لاندې اماني ګریس یې لګولي نو زه ګاډي کې را تېرېدم نو هغه ګریس مې وکتل ډېر شی اوسه مې څپلی
ما سوچ کولو په لاره بیا چې ګوره دا ګریس که دلته ونه لګوي نو دا شاته کنټینر چې دی داسې تاویږي را تاویږي دلته به مسله جوړېږي هغه به اوړي اکسیډنټ به کېږي چې دی تاویږي نو هغه خو خپل ټایرونه دي هغه خو اوږد شوی دی را شاته چې ورپسې چکړه ده هغه په خپل ترتیب تاویږي او که ده سره زر تاویدی نو یا به دی وړي یا به هغه اوړي دا ګریس د دپاره ضروري د عالم دپاره تواضع عاجزي نفل و اهتمام د الله بندگی کې ډېر مخکې تلل دا انتهایی ضروري دی د علم په حصول کې دا انتهایی معاون او ممد دي که چېرې دانی به شیطان په مختلفو لارو چارو والی شي په مختلفو لارو چارو